بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. سورة البقرہ رکوع نمبر 11-12 آیت نمبر 94 تا 101. دا یهودیان د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې آباد وو نو د دوی دا دعوه چې مونږه کره مسلمانان او کره مؤمنان یو او د آخرت تمامي کامیابی صرف زمونږ د پاره دي. آخرت کې جنت خالص زمونږ د پاره دی، د آخرت خوشاله خالص زمونږ د پاره دی. دا د یهودو دعوه وا. په دې آیات کې الله جل شانه د پیغمبر علیه السلام په ژبه باندې دیو ته چیلنج ورکړي. قل زما محبوبه تدوی ته وایا ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. پیغمبر علیہ السلام د الله جل شانه ارشاد فرمایي چې ته د یهودو ته وایا چې تاسو دا دعوه کوي چې جنت صرف زمونږ د پاره دی او جنت مونږ پسې لیکل شوی دی او د آخرت خوشاله زمونږ د پاره دی، نو جنت ته به څنګه رسي؟ په مینس کې پکې مرګ پکار دی کنه. دنیا کې خو جنت ته نشي رسیدي، چې مرګ در باندې راشي نو بیا به جنت ته ځي. نو داسې چلو کې چې ټول راجمع شي لاس په اوچت کو د خدای نه مرګ وغواړي، سبا د دنیا په دې چقړو کې اخته یې او د دنیا په دې منډو تړلو کې په فضول کارونو کې نښتې یې، بس د خدای نه مرګ وغواړي او جنت خاصم خالص تاسو لپاره دی، ډایرکټ په زر بس په دو به جنت ته لاړ شي. خو د دوی خو اردو کې وایي دال میں کچھ کالا کالا ہے، دا خو صرف د دوی د ژبې وینا وه، باقي د دوی بدعملي او د زړونو خیرې هغه الله ته پته و دوی ته پته وه. الله تعالی بیا جواب مرالی کړی دی ولن یتمنوه ابدا. پیغمبر ته وایي چې زما محبوبه پیغمبره ته دوی له چیلنج ورکا، خو دوی ګورې دا مرګ نه غواړي، نه غوستی شي او نه به وغواړي. ولې؟ ځکه بما قدمت ایدیهم، د دوی لاسونو چې کم کرتوتونه او کمې کارنامې کړي دي دوی ته پته ده چې موږ څه ګلونه کرلی دي، دوی ته پته ده چې څنګه مرګ راشي آخرت زمونږ د ډمبرو لرګي به راته نیسي ځای او په آخرت کې مخا دروز نشته ده. نو دوی ته د خپلو بدعملونو یقین دی، نو که ته ورته ډېر هم ووایې چې مرګ وغواړه، دا خلک مرګ نه غواړي. دا صرف د دوی د ژبې دعوې دي او د ژبې اعلانونه دي چې جنت مونږ پسې لیکلي دي او بس جنت خالص زمونږ دپاره دی. دا صرف د دوی د خولې ویناګانې دي. والله علیم بالظالمین. دا ظالمان دي، وخت په وخت باندې ظلمونه کړي دي او اوس هم ته د اسرائیلو ته وګوره څومره ظلمونه کوي. نومې کافر هغه چې کم دي د ظلمونو نه ډکه زندګي، د ټول نه لوی ظلم خو په ځان باندې کوي چې ایمان نه راوړي، د آخرت هغه همیشه بربادي د ځان دپاره اخلي، دا غټ ظلم دی. او بیا په نور انسانیت باندې څومره. والله علیم بالظالمین. الله تعالی ښه پېژني دې ظالمانو لره، د دې ظالمانو الله ته پوره علم دی. دوی ته الله جل شانه وفرمایل، پیغمبر علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل چې دوی ته ووایې چې مرګ وغواړئ. یادو ساته دا حکم دوی ته صرف د پیغمبر علیه السلام د زمانې پورې خاص وو، د دې نه پس اوس د دې زمانې یهودو ته یا قیامت پورې راتلونکي کافرو ته د دې خبرې چیلنج به مسلمان نه ورکوي چې راځه مرګ وغواړه. مرګ به مسلمان هم نه غواړي، مرګ به نه غواړي د ځان دپاره هم او د بل انسان دپاره چې بس خدایه مرګ راولي او خدایه بس مړ مې کړي، داسې به نه وي. دا بعضې ناپویه زنانه ماشومانو ته یا یو څیز ته یو چا ته غوسه شي نو په هغه غوسه کې ورته خیرې کوي، ځواني مرګ شي، په زړه سورې شي او د ټرک د لاندې شي او خدای دې مړ که او خدای دې ژوندي کور ته راموله، او داسې نور ډېر الفاظ استعمالوي. دا خیرې کوي، مرګ غواړي. کله بچو ته هم داسې وایي، کله رونو ته هم دا، کله خاوند ته داسې وایي، کله نور چاته داسې وایي. صیبه نو څنګه چې د دعا د قبلېدو وخت نه دی معلوم، داسې ګورې د خیرو د قبلېدو وخت هم نه دی معلوم. تا به د ژبې نه خبره وباسي، بعضې ناپوهه نارینه هم داسې کوي. صیبه
او چاته د خیرو دو خدای دې مړ کا او خدای دې روغ رامه والا دا خیرې کوي سیبا نو د خیرو د قبلېدو وخت نه دی معلوم ته به خیرې وکړې او خیرې به دې قبول شي او بچي ته به دې خیرې کړي وي نو هغه بچی به په هغه وخت کې به د نه خدای نه اخلي سیبا چې ښه ځوان زلمي شي که نه او ښه کټۍ ته لوړ شي سیبا او د ګټې وټې شي او ته ورته محتاجه شي نو په دغه ځوانۍ کې به د نه بیا خدای والي نو ته به بیا ځانم وخې چغې سوغا خدایه په ځوانۍ کې در رانه واغی شو نو دا خو ستا هغه خیرې وي چې تا ورته چې ځواني مرګ شي نو هغه وخت کې هغه قبول شوي په هغه وخت کې شوي خو اثر یې اوس راښکاره شو نو خیرې به نه کې ښه مرګ به نه غواړې نه د ځان دپاره او نه د بل دپاره وجه دا ده چې د دنیا دا زندگی او دا ژوند نعمت دی د مسلمان دپاره د نیکو عملونو د ګټلو د آخرت دپاره په دې دنیا کې د تیاری کولو نو چې ته مرګ وغواړې د آخرت هغه تیاری خو دې ځان له پسین نه وکړه هغه د نیکو اعمالو هغه موقع خو دې ځان له ضایع کړله نو د دې وجې نه مرګ به نه غواړې یو مرګ غوستی شي او هغه مرګ د شهادت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمای لو وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل زما زړه غواړي چې د الله په لار کې شهید شمه بیا ژوندی شم بیا شهید شم بیا ژوندی شم بیا نو د شهادت مرګ پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 پیرې غوستی دي نو داسې دعا غواړه ښه وی یا الله ژوند د عزت راکړي او مرګ د شهادت راکړي مرې خو باسي مې اور ورځ به مرې که نه وی خدایه مرګ د شهادت نو د شهادت مرګ غواړه او د زړه نه غواړه د زړه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمای چا چې د شهادت مرګ د الله نه د زړه په صدق سره وغوښتو نو کدی کور کې په خپل کټ کې مړ شو مرګ ولا په کور کې راغی بیا به الله تعالی آخرت کې د شهیدانو په صف کې پاسي نو بس نور د خدای نه څه غواړي صرف په غوښتو در الله شهادت راکړي او د شهیدانو سره دی پاسي که نه نو مرګ د شهادت په غواړي ښه ولتجدنهم احرص الناس على حیات دا یهود اهلی کتابو سیبا خو دوی د دې دنیا ډیر لالچیانو دومره حرصناکو چې دوی به خدای زرګونه کاله عمر راکړي زر کاله عمر راکړي 280 کالو باندې خو زمونږ د زمانې هغه وخت کې دغه خلکو عمرونه ډېرو خو دوی به نور هم ډېر غوښتل او دغسې د مکې دا مشرکانو دې مشرکانو به هم دا سوال کولو خدایه زر کاله عمر راکړي نو دی آیت کې ورپسې الله تعالی د دوی د حرص ذکر کوي چې دوی د دنیا سره ډیر محبت ساتي او حرص او لالچ یې دي د عمر د زیاتېدو نو که زر کاله عمر ورته ورکړی شي که نه نو بیا خو هم یو ورځ به مرګ راځي که نه به راځي بیا خو هم دغه آخرت ته دغه جهنم عذابونه له به ځي که نه الله وایي دوی زر کاله عمر غواړي که زر کاله عمر ورکم بیا هم د جهنم نه بچ کېدی نه شي بیا هم د دوی د زر کاله عمر دوی د جهنم د اور نه او د عذاب نه نشي بچ کولی ولتجدنهم احرص الناس على حیات ته به عمومي دوی لره چې دوی په خلکو کې ډیر زیات حرصناک او لالچیان دي په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکوا او بعضې د مشرکانو نه هم داسې دي یود احدهم لو یعمر 1000 سنه غواړي په دوی کې یو کس چې دته زر کاله عمر ورکړی شي وما هو بمزحزحه من العذاب یعمر او دلره د زیات عمر ورکیدل دلره نشي بچ کولی د عذاب نه والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدونکی ذات دی د دوی په عملونو دا دوی چې څه کوي الله ته ټول ښکاري او الله تعالی ته دا هر څه په نظر راځي او فرشتي یې لیکي د یو وخت او د یو حرکت په دوی سره حساب کتاب کیږي دلته د قرآن پاک کې ته وګورئ ومن الذین اشرکوا د دې نه مخکې علی حیاتین سره جو خبره جیم لیکلی دی ښکاري درته ورپسې وګوره ومن الذین اشرکوا دا اشرکو ټکي چې کوم ځای ختم شوي دی دلته هم جیم لیکلی دی دا مخکې هم تی جیم دی ورپسې هم جیم دی دې ته وایي وقف جایزه مطلب دا دی که تا آیت د شروع نه شروع کړلو علی حیاتین باندې ادریږي او سا اخلي نو داسې به ووایې علی حیا وقف به وکړي نو دا وقف ستا دپاره جایز دی دا ورپسې بل جیم لیکلی دی ومن الذین اشرکوا د دې جیم مطلب هم دا دی وقف جایز که ته په دې ځای کې سا اخلي او وقف کې نو دلته وقف کول ستا دپاره جایز دی د تلاوت په دوران کې بیا به داسې وی علی حیات ومن الذین اشرکوا بیا دې خبرې ته سوچ وکړه
د دې اول جیم د پاسم 3 نقطې دي 3 ټکي دي او د دې ورپسې جیم د پاسم 3 نقطې دي کله چې په قرآن پاک کې د آیاتونو په مینس کې یو لفظ داسې راشي چې مخکې وروستو ته دا 3 نقطې وي دې ته وایي معانقه د دې معانقه لفظ خپله معنی دی ورته رغاړې وتل څوک ځان ته راغاړې باسل نو د دلته د معانقې مطلب دا دی چې د دې 3 نقطو په مینس کې دا کم الفاظ راغلي دي دا ته د آیت د شاته عبارت سره هم یو ځای کولی شي هغې ته هم ورته غاړې باسلی شي او دا ورپسې چې کوم عبارت را روان دي دې سره هم یو ځای کولی شي دې ته هم ورته غاړې باسلی شي خو داسې به نه کې چې آیت شروع کی او دا آیت د شروع نه والا تر اخره پورې غونډ په یو سا اولولي دا مینس کې الفاظ د شاته سره یو ځای کې او د مخکې سره داسې به نه کې یا به د شاته عبارت سره یو ځای کې یا به د راتلونکي عبارت سره یو ځای کې نو داسې به وي ولتجدنهم احرص الناس على حیاه دلته دی وقف وکړو نو بیا به ورپسې داسې وي ومن الذین اشرکوا یود احدهم دلته به وقف نه کې او کنه شاته سره دی یو ځای کو ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرکوا اوس په دې ځای کې وقف وکړي نو یادو ساته دا مینس کې الفاظ که شاته عبارت سره دی یو ځای کړل د آیت معنا به بیا یو شانتی وي او که دا الفاظ دی ورپسې عبارت سره یو ځای کړل بیا به د آیت معنا بل شانتی وي لکه فکر کوه صیبه ومن الذین اشرکوا الفاظ کا علی حیاتین سره یو ځای کی نو بیا به د آیت معنا او مطلب داسې شي ولتجدنهم او تب مومی دی یهود لرا احرص الناس ډیر زیات حرص کون کی په خلکو کې علی حیات په ژوند دی دنیا باندې ومن الذین اشرکوا او بعض د هغه خلکو نه هم چې مشرکان دي نو مطلب بداشي چې یهودیان او مشرکان دا دوانه ډلې د دنیا په عمر باندې ډیر حرص او لالچ لري اوس د آیت مطلب دا شو سیوا او اوس که دغه آیت دغه مخکې حصه دی بیا لکړله او دا من الذین اشرکوا دی ورپسې کو سیوا نو بیا به مطلب داسې شي ومن الذین اشرکوا یود احدهم نو مطلب به دا شي چې ته به مومي یهودیانو لره چې دوی د دنیا په ژوند باندې ډیر زیات حرص کوونکي دي دا خبره دلته ختمه شوه ومن الذین اشرکوا یود احدهم اوس په مطلب دا شي په مشرکانو کې یو کس دا سوال کوي او دا دعا کوي چې یا الله مال زر کاله عمر راکړي په خبره پېښ وې که نه دې دواړو خبره ته فکر کوه دا معانقه به قرآن کې ځای په ځای راځي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه دي يهود بوي دا جبرائیل علیہ السلام داسې فرشته ده چې دا د تمامو فرشتو سردار ده او د دې فرشتې ته الله ډېر کارونه ور په حواله کړي دي په ذمه کړي دي ورته یو کار یې دا دی چې د الله څومره پیغمبران راغلي دي او چاته کتاب او وحي راغلی ده نو د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه الله را لېږلی ده وحي هم د پیغمبر اعلان هم او کتاب هم بل دا ډیپټي ده چې الله تعالی کوم قومونو ته عذاب ورکړي دي نو د حضرت جبرائیل په لاس باندې عذاب ورکړي دي زی په زی براشي د دې یهودو عذابونه چې الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته وی چې دا کلی په واړه او چغه پیو وخت چې زړونه اوچوي نو د جبرائیل علیه السلام په لاس باندې الله تعالی دوی ته عذابونه ورکړي دي یو بل فرشته ده په دې غټو فرشتو کې حضرت میکائیل علیه السلام دې فرشتي ته الله تعالی د دې هواګانو او د دې بارانونو دا نظام حواله کړی دی دا هواګانې چلول دا اوریځ یو خابل خابوتل دا بارانونه دا نظام ټول د حضرت میکائیل علیه السلام په لاس کې دی نو دی یهودو به وي دا قرآن ځکه نه منو چې دا هغه فرشتې راوړي دي چې کومې فرشتې زمونږ پلار نیکونه وجلي دي عذابونه زمونږ په مشرانو راوستي دي نو دا جبرائیل خو زمونږ دشمنه فرشته ده دا خوښه نه ده دا جبرائیل هم نه دی خوښ دا عذابونه راولي زمونږ مخکې قومونه ټول تباه کړي دي نو دا قرآن دی جبرائیل راوړي دي نو جبرائیل خو زمونږ د پلار نیکه دشمن دی نو د ده راوړي وحي او قرآن نه منو
او کده دی پځه دی میکائیل علیہ السلام دا وحی راوړي دا ډیره ښه فرشته ده ګوره د سپرلی پستې پستې هواګانې راولي او بارانونه ښایسته ښایسته وري او ګلونه نازل نو دا فرشته ډیره ښه فرشته ده نو که دی میکائیل علیہ السلام دا قرآن او دا وحی راوړي وي نو بیا به مونږ منلی وي دی بانه کوله نو الله تعالی دلته تنبیه ورکوي دوی ته زما محبوبه پیغمبر دوی ته ووایه من کان عدوا لجبریل څوک چې د جبریل سره دشمني کوي نو دا خو د جبریل دشمني نه ده دا خو د الله دشمني ده یا لکه یو باچا وي باچا او هغه خپل خط چاته لیږي نو د هغه خوښه ده که د وزیر په لاس یې لیږي او که د چپړاسي په لاس یې لیږي نو راوړلو والا اهمیت نه لري دا کم شی چې رالیږلی کېږي او څوک یې رالیږي دا اهمیت لري خلک وایي ما ته خط راغلی دی د باچا نه نو دې ته مه ګوره چې دا وحی چا راوړې ده جبریل دی که میکائیل دی که بله فرشته ده دې ته وګوره دا رالیږلي شوي څه دي دا قرآن د الله کتاب دی رالیږلي چا دي الله رالیږلو والا ذات ته وګوره نو تاسو جبریل او میکائیل ته ګورئ خو د الله فرشتې دي او د الله خوښه ده چې چاته دا ډیپټي حواله کوي او د چا په ذریعه الله رالیږي او که تاسو د جبریل سره دشمني کوئ نو دا خو جبریل د الله په حکم دا کتاب راوړی دی نو چې جبریل سره دشمنی کوي لکه چې الله سره دشمنی کوي من کان عدوا لجبریل څوک چې د جبریل دشمنان دي فانه نزله على قلبك باذن الله نو جبریل خدا قرآن نازل کړی دی زما محبوب استا په زړه باندې د الله په حکم او د الله په اجازت باندې مصدقا لما بین یدیه وهدى وبشرى للمؤمنین او په دې قرآن کې هدایت هم دی بشرا او زیر هم دی خوشخبری د مؤمنانو لپاره من کان عدوا لله الله وی څوک چې دشمنی کوي د الله سره دا د جبریل سره دشمنی کول داسې دي لکه د الله سره دشمنی کول او د الله د پیغمبر سره دشمنی کول داسې دي لکه د الله سره دشمنی کول و ملائکته او د الله د فرشتو سره چې څوک دشمنی کوي و رسله د الله د پیغمبرانو سره و جبریل و میکائیل دا دوی پکې خاص طور باندې یاد کړل ځکه چې دی د دې دوه فرشتو ذکر کړو فإن الله عدو للكافرین نو الله تعالی وی تاسو بس دشمنی کوي زه د کافرانو دشمنی ما چې الله دی دشمنی ته ودرېږي الله تعالی وی فإن الله وی دا الله تعالی د کافرانو دشمن دي سه تاسو بس دشمنی کوي الله د سره په خپل د دشمنی اعلان کړی دي نو چې الله چا سره د دشمنی اعلان وکي د په تباہی کې په بربادی کې بیا شک نشته دي ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون دی آیات کې الله جل شانه دا خبره کوي دی کافران براغل پیغمبر علیه السلام ته یره تا الله څخه خاص نخي نخانی نه دي درکړي سم معجزي نشته چې خیراته لکه موسی علیه السلام ته الله معجزي ورکړي عیسی علیه السلام ته نو دوی به تاسو سره سم معجزه نشته نو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی ډیر زیات معجزي ورکړي وي بعضی د دې کافرانو فرمایشونو باندې پوره شوی او بعضی د دې نه علاوه وي نو الله تعالی ورته وی د قرآن نه بل غټه معجزه کومه ده سیبه ولقد انزلنا الیک آیات بینات زما محبوبه تا ته خمونکا واضح آیاتونه نازل کړي دي سیبه واضح دلایل او معجزې هم در کړي دي دوی په دې کې غور او فکر نه کوي نو د پیغمبر علیه السلام د معجزو په بیان کې بیا راشي چې حضور پاک ته الله تعالی هغه تمام معجزې ورکړي وي کوم معجزې چې د بنی اسرائیل یو پیغمبر ته ورکړي شوی وي هلته پیغمبرانو ته یو دوه درې معجزې ورکړي شوی دا هغه تمام معجزو مجموعه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ورکړي و خدا فاسقانو بدبخت خلقو نو ځکه کفر او انکار کولو او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون هر کله چې دوی وعده وکړي د الله تعالی سره نو هغه وعده ماتي په دوی کې یو ډله راوچته شي او نوم د ایمان اخلي او د الله تعالی هغه څومره وعده ماتي کړی دي شاته آیتونو کې دا غي تفصیل ذکر شو سیو ولما جاءهم رسول من عند الله په دې آیات کې د دوی د بل وعده د ماتي دو ذکر کیږي دوی تورات کې دا وعده کړی و چې د اخر زمانه پیغمبر راشي منو به او هغه به چې کتاب نازل شي منو به نو هر کله چې هغه پیغمبر دوی ته د الله د طرف نه راغی حالان کې دی پیغمبر تصدیق کولو د دوی د کتاب چې تورات حق کتاب دی موسی علی السلام حق پیغمبر دی نو پکار و چې بیا خو منلې وکنه او بیا هم نه منلو انکار یې کولو د الله تعالی غ کتاب یې شاته وغورځو
الله وی نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم. فدوی کې یو ډله چاته چې کتاب ورکړی شي اهل کتاب يهود هغه ته تورات ورکړی شي او په هغه کې د قران حقانیت دوی بیا هم د الله کتاب قران هم شاته وغورځو تورات هم شاته وغورځو شاته څنګه غورځو دوی خدا تورات زړه پسې نیولې وي مونږ په عمل کوو د شاته غورځولو مطلب دا دی عمل یې پې نه کوو پښتو کې مونږ وایو یو څوک چاته یو خبره وکړي یا لکه دا کار وکړه او هغه کارونه کوي نو دی ورته غوسه شي ویا لکه تا ته ما ویلو چې مړه دا کار وکړه نو تا خو هغه خبره بالکل شاته وغورځوله یار نشاته غورځول څه مطلب چې عمل دې پیونه کو دلته هم دغه مطلب دی دوی کتاب شاته وغورځو یعنی د کتاب په هغه کړی شوي وعدو باندې عمل نه کوو قل اے زما محبوب پیغمبر تو اوایا دویتا ان کانت لکم الدار الاخرت کچرتویستا سود پارا کور د اخرت یعنی جنت عند الله پنځ د الله تعالی باندې خالص تاسو د پاروي من دون الناس علاوه د نور خلقنا فتمنوا الموت نو اوغواړې مرګ تمنا وکې د مرګ ان کنتم صادقین کچرته یې تاسو ریختونی په دې خپل دعوه کې چې جنت خاص زمونږ د پاره دی ولی یتمنوه او دوی به هرگز تمنا اونکي د مرګ ابدا هیڅ شرهم همیشه شرط بم دوی دا تمنا اونکي بما په سبب د هغه عملونو قدمت ایدیهم چې مخکې لېږلي دي د دوی لاسونو دوی چې په خپلو لاسونو کوم بد عملونه کړي دي دوی ته ښه پته ده والله علیم بالظالمین او الله ښه پېژني ظالمانو لره ولتجدنهم او خامخا بتمومي دوی لرا احرص الناس ډیر زیات حرص کوونکي په خلکو کې علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکوا او بعض د هغه خلکونه چې مشرکان دي یود احدهم تمنا کوي غواړي دوی خوښي یو کس په دوی کې لو یعمرو چې ورکړي شي دته عمر الف سنة زر کاله وما هو او نه دی دا ډېر عمر بمزحزحه د لره بچ کوونکي من العذاب د عذاب نه ان یعمر که ورکړي شي دته والله بصیر بما یعملون او الله تعالی لیدونکي ذات دی د دوی عملونو لره قلت وتو زما محبوب پیغمبر من کان عدوا سوک چوی دشمن لجبریل د جبریل فانه نزله پس یقینا حضرت جبریل دا قرآن نازل کړی دی علی قلبک پزړه دستا باندې باذن الله په حکم د الله تعالی سره مصدقا چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دین تیر شوي دي وهدن او ذریعه د هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره من کان عدوا سوک چې وي دشمن لله د الله د پاره د الله سره چې سوک دشمنی ساتي وملائکته او د الله د فرشتو ورسله او د الله د پیغمبرانو و جبریل او د جبریل و میکال او د میکائیل علیهم السلام فإن الله پس بیشک الله تعالی عدو للکافرین دشمن د کافرانو دی ولقد انزلنا او په تحقیق سره مونږ نازل کړی دی الیک تا طرف ته آیات بینات واضحه آیاتنا وما یکفر بها او کفر نکی پا دی باندی انکار نکی دا دینا الا الفاسقون مگر فاسقان خلق او کلما آیا هر کلا عاهدو عهدا چی اوکی دوی یو وعدا نبزهو فریق منهم نو اغرزی یو دل دا دوینا دغا وعدی لرا اغا وعدا اغرزی ما تیکی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر خلق پا دوی کی ایمان
نروړي ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته رسول هغه پیغمبر من عند الله چې د الله تعالی د طرف نو مصدق تصدیق کون کی دی لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره دی نبذ فریق نو اغرزول یوی ډلې من الذین د هغه خلقنا اوتوا الكتاب چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی یعنی تورات وی غرزولو سی اغرزولو کتاب الله کتاب د الله تعالی یعنی قرآن او تورات وراء ظهورهم شات د خپل شاګانونا شات د خپل ملاګانونا نملانا شات او غرزولو کانهم لا يعلمون گویا چې دوی نه پويږي ځان یې داسې نه جاړه کو چې لکه دوی تاړو پته نه لګيږي چې دا د الله کتاب دی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين